نور نرمي او احسان خېګړه پکار د خلکو د ضرورت او د حاجت نه غلطه فائدہ غستل دا نه دي پکار. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. استاد سوال مطلب دا دی چې د ګټې صحت شته که نشته دی په وسیس کې څومره ګټه دا جایز ده. جواب دا دی چې تجارت کې ګټه دین اسلام کې هغه صحت نه راغلی او د دې تعلق چې کوم دی د اغستون کې خرڅون کې رضامندۍ سره دی څنګه چې الله فرمایي چې تاسو اے مؤمنانو د بل مال په خپل میز کې په ناروا طریقو مخره مگر دا شي تاسو پر رضامندۍ باندې تاسو میز کې تجارت وي. نو قرآن او حدیث کې د څه قید نه راغلی په دې باره کې چې دومره پیسې دي په وسیس کې ګټه کولی شي بلکې دا د مسلمان تاجر ضمیر ته خبره پرېښې ده چې هغه څومره مهرباني کوي خلکو سره څومره انصاف کوي څومره ښېګړه کوي رحم کوي به خلکو دغه تجارت کې خدا بنیادي خبرې دي. البته حدیث کې داسې راغلی دی چې ډېره ګټه پکې یعنې ثابته ده لکه بخاري وغیره کې حدیث ته عروه بن جعد البارقي هغه وایي چې تجارت یو قافله راغله نبی صلی الله علیه وسلم ماته یو دینار راکړو یو ورشه دغه نه موږ له یو بیزه واخله زه خواته ورغلم نو دا کس سره مې بیه وکړله ریټ مو سره وکړو د هغه نه مې دوه بیزې واخیستې په یو دینار مې ځان سره روانې کړې لاره کې راسره سړی میلاو شو هغه راسره ریټ وکړو یو مې هغه باندې په یو دینار باندې خرڅ کړو یو دینار یو بیزه مې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راویسته هغه له مې ورکړل رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا وکړله چې الله دله د به کاروبار کې برکت واچي. دې بخاری کې راغلی زبیر بن عوام رضی الله عنه هغه یو ځای غسته غابه به وته الغابه هغه ځای هغه په 1,70,000 باندې هغه 1,00,000 روپۍ باندې نه هغه بیا دغه زوی دغه وفات نه پس راولګېدو هغه عبد الله بن زبیر رضی الله عنه هغه په 16 लाख باندې هغه خرج کړ. دا ډېر فرق دی چرته 1,70,000 او چرته 16 लाख. مطلب دا شریعت کې څه معین حد ګټې لپاره نشته چې په څه باندې اتفاق راغی که درېمه حصه د هغې راس المال د هغې خپل ریټ په مقابله کې درېمه حصه د هغې اصل ورموي یا دې نه زیاتې خو په دې شرط باندې چې تر څو پورې د اخیستونکی چې کوم دی په چا باندې ته شی خرڅوي چې دلته بازار ریټ ګورم معلوم وي بازار ریټ ورته معلوم وي. نور نرمي او احسان ښېګړه پکار د خلکو د ضرورت او د حاجت نه غلطه فایده اخیستل دا نه دي پکار. د فتاوی اللجنه الدائمه علما د هغې نه تپوس شوی دی چې یو کس دغسې تپوس کړی دی نو هغوی ته بیا هم دغه جواب ورکړی دی چې الله تعالی فرمایي وحل الله البیع وحرم الربا الله بیع حلاله کړل او سود حرام کړی دی. او اے مؤمنانو کله چې تاسو یو بل سره د نسیاو لین دین کوئ د مقرر نیټې پورې نه هغه لیکئ نو هغوی چې کله دا چا چې تپوس کړی دی کله چې دی هغه څیز خرڅوي پس د دې نه چې دی ښه مکمل مالک شوی د ده لاس ته راغلی نو دې کې څه حرج نشته څه ګناه نشته چې دی په کم ریټ باندې خرڅ کړي چې بس رضامندي پرې راشي اتفاق پرې راشي که ده به کې څلورمه د هغې خپل ریټ نه ګټلي څلورمه حصه د هغې یا درېمه حصه او په چا باندې مطلب یو څیز په کم ریټ خرڅول په چا باندې زیات خرڅول په دغه کې څه حرج نشته خو په دې شرط باندې چې دی به هغه اخیستونکي ته دروغ نه وایي چې یاره دا خو داسې دا ما پلاني باندې چې دی به دومره باندې خرڅ کړی حالانکې هغه په هغې باندې نه یې خرڅ کړی دروغ وایي دوکه موکه به پکې نه کوي. او بله خبره دا ده چې د بازار د ریټ مخالفت په پکې نه وي د هغې مخالفت په پکې نه وي خو بیا مو پکار د هغې الله جواب ورکړی چې اخلاق داسې اختیارول پکار چې پکې نرمي په لږه باندې ګزارئ د خپل مسلمان دپاره هغه شی خوښوي چې د خپل ځان دپاره یې خوښوي د مسلمان ورور دپاره هغه څه خوښوي ځان دپاره یې خوښوي دې کې خیر او برکت او همیشه به دې تمه و لالچ او حرص به دې کې به نه اوسي ځکه دا غالبا د زړه سخوالي علامه او دا د طبیعت او د مزاج د کچوالي او د داسې صفت ته چې د اصیلو خلکو طریقه نه ده به د اخلاقي علامه ده یعنې ښکاري. او دې هغوی شیخ ابن عثیمین رحمه الله هم تپوس شوی دی هغه هم دغه جواب ورکړی دی چې سوال ته دا شوی دی چې هم د ګټې متعلق چې څومره ګټه جایز ده شرعاً هغه جواب ورکړی چې کومه خرڅوونکي کومه ګټه کوي دې لپاره شریعت کې صحت نشته نه په کتاب د قرآن کې نه په حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې نه په اجماع د علماو کې او هېڅوک موږ ته نه دي معلوم چې هغوی پکې صحت بندي کړي
ا دومره د بعض علماء کړه چې دا خيار الغبن ذکر کړل شي دا یو اختیار دی مطلب دا لین دین کې یو صورت راځي چې کله یو سړی تاوانی شي په سیس کې چا په سیس دي خرج کړي تاوانی کړي نو په هغه علماء د سویل دي چې داغي مثال د سده چې پسلو کې د مطلب دا چې 100 روپۍ د تاوانی شي معنی 15 حصہ 15 برخه چې د باغی سیس کې تاوانی شي نو دې خبره کړله او شیخ ابن عثیمین وی سره د دین زما په لکه دی کې شک ته ځکه چې حد بندي 15 حصے دی باندې دلیل نشته بهرحال وي مونږه همدغه خبره کو چې د ګټې پر صحت نشته ده همدغه آیتونه به پیش کړل وحل الله البيع والا ان تكون تجاره عن تراض منكم چې رضامندي بس باندې رااله کله چې اغستون کې په قیمت باندې رضا شو او په هغه وخت دا جایز ده اگر که ګټه به د خرڅون کې ډیره کړي ها دغه خبره چې مخکې موږ وکړه هغه کې شیخ ابن عثیمین هم کړله مګر دا چې د اغستون کې د بازار ریټونه وته نه معلوم قیمتونه نه خبري نو د خرڅون کې پردا جایز نه چې د کول ورکی او د بازار د ریټ نه زیات په خرڅ کې لکه څنګه چې بعض خلک دا کوي د الله نه وجنه یریږي او د الله په مخلوق باندې هم رحم نه کوي کله چې د ماشوم یا خزه یا ناپوه کس چې بازار د ریټ نه خبر هغه ته ساخلی نو ډېر په زیات ریټ باندې به خرڅي او کله چې په کس ولا راشي چې هغه ریټونه پیژني بیا ډېر زیات په کم باندې ورکي نو بیا اخر کې بیا څه خبره هغه خلاصه کړل چې موږ دا وایو چې ګټه چې کومه ده شرعاً دې کې حد نشته او څومره ګټه چې خرڅون کې کوي کولای شي او بل دا چې کمې او زیاتې چې کم دي نو دا خو د ریټ کمېدل زیاتېدل دا وایي هغه سیز د بازار ته راتلو پورې تاغه سره تعلق ساتي چې سامان ډیر راځي او دارنګ خلک ډیر غواړي نو کله کله د خلکو مطالبه د وسیس ډیر د سامان باره کې نو قیمت اوچت شي او کله مطالبه زیات نه وسیس ډیر نه خرڅيږي نو قیمت کم شي نو خو دا معلومه خبره چې انسان کله وسیس په 100 باندې اخري 100 روپۍ باندې او بیا قیمتونه وخی جناسات نو دوی مورز یا سموده 200 یا 300 یا دغه نه په ډیر باندې خرڅي به دې کې هغه دا خبره کړل چې یو ذخیره اندوزي څوک کوي او چې دین هغه یو خاص څه د ځان سره سٹور کړی دی او نه خرڅي صرف د خپل مرزي پر ریټ باندې خرڅي د حکمران دا په کار چې بده کې مداخلت وکړي او دغه به خرڅول باندې بده سي ریټ باندې مجبور کی چې د به کوم نقصان نه خلکو ته کوم نقصان نه برابر خبره کړه ذخیره اندوزي څوک کوي دا یو کس یو کدا یو ډله یو ګروپ او ډیر خلک چې هغه په دې طریقه باندې مطلب دا چې د یو سیزو ذخیره کوي حکمران په کار چې د حالت کې هغه مجبور کی او د مناسب ریټ باندې چې دوی ته کوم نقصان نه خلکو ته کوم نقصان نه او کداغه خبره نه عام حالات سیز موجود د هر ځکه څوک یې ذخیره کوي نه نو بیا د چې هر قسمه ګټه اخلي غستې شي خو مګر دا چې کدي انسان نه د ګټه کوي چې هغه ساده ده او نه خبر دی ریټونه نه بده باندې حرام ده چې دې داغه نه داغي ریټ داغي ګټي نه زیاته ګټه وکړي چې نو خلک کم څه ګټي ده نه ډیر اولګي د عام د بازار کوم ګټه چې داغه نه کیږي داغه نه زیاته وکړي نو بیا دا ناروا ده مقصد د خبرې دا شو نور علماء دا وضاحت کړل دي چې کله چې د سیس خرڅي د خپل خوخه د ټیکټه چې څومره ګټه وکړي کوي با خو هغه خبرې چې دا په بازار کې ګوره د سیس په دومره باندې خرڅي تعالی خلک به درکې هغه اصلي ریټ صحیح چې دی هغه وته وای وځي کته ال تاخلي او زید بدیل ګرام دومره ګټه به زیاته کومه که زمانه اخلي تخپل خوخه په دې به خبرې د سی باندې کوي چې د بازار کې بوسیس خپل ارزان ملاویږي غته او د باغ خبرې نه دوکه به سره کوي یو قسم دا ډېر زیاته بدخواهی ده د دین بازار ساتي هغه خبر کی چې بازار کې د سیز ریټ دومره ده او زه به دې باندې خرڅوم خپل خوخه د زمانه به اخلي او کنه زی بازار ته ځان له ارزان اخلي والله اعلم